بسم الله الرحمن الرحیم نیف پلوان سره زیم سید کبیر شاه دا وخت موجود هم په بورډ بازار کې کم ته چې ویل کېږي مینی کابل بازار او ویل کېږي دا چې دلته کې د دکانونو تعداد چې کم دی هغه 6000 دکانونه د افغان کډوالو له تاریخ ورکړی شوی دی 1 ستمبر اخرنه تاریخ چې کم دی دا 31 اگست اگین با 31 اگست چې کله تیر شي نو اگین ما 1 ستمبر نه چې کم دی د باغی باندې قانوني کاروایی شروع کیږي دا وخت موجود ما سره سکسان افغان کډوال ولر دی اگې سره خبرې اترې کوي چې اگې سوې دا راته وایي چې څومره وخت نه په پاکستان کې او اخرنه ډیډلاین چې کم دی تاسو 31 اگست درکړی دی څه به وایي مننه دغه د شیشې د لارې چې دغه معلومات خپرول کېږي د دې ځای ولسونکو دا هم د برځای ولسه او د دواړو حکومتونو لپاره ځکه چې دا ډیره اړینه موضوع ده دغه ډیډلاین خو چې دا خو کم دی ځکه چې په دومره کم لنډ تنګ وخت کې چې دی افغان کډوال خپل لمنې نشي رانغښتی نو دا موده باید وغځول شي دویمه دا خبره چې دا په دې باندې افغانان باید پوهه کړی شي چې که 15 میاشتې تاسو له وخت درکول کېږي او کال وخت درکول کېږي دا دې لپاره نه درکول کېږي چې تاسو دلته ژوند وکړئ او پاتې شئ بلکې دا دې لپاره درکول کېږي چې تاسو خپل کاروبارونه چې دي کوم روزګارونه دي او د هر سر یعنی راغون کړای او دویمه دا خبره د بر دولت لپاره چې دلته اکثره دغه افغانان مونږ څومره چې یو دغه ستونزه او دغه هیله لرو دغه تمه لرو چې دا د جنکو تعلیم چې کوم دی ځکه دلته مونږ عمومي توګه باندې زموږ خویندې ماشاءالله هغه ټول تعلیم یافته دي کړي دي څوک په کالج کې څوک په یونیورسيټي کې پوهنتونونو کې همداسې څومره چې دی دلته فکر عام دی ولې دغه فکر چې دی اندېښنه ټول افغان کډوالو سره ده نو دا د جنکو باقي په افغانستان کې خپل وطن هم دی دوی کور هم دی په کار ده چې مونږ لاړ شو ځکه چې هلته چې عدالت دی نظام دی امنیت دی روزګار دی او هر څه وخت سره ښه دلته چې مونږ وګورو نو دلته دا اول ډاګونه او د کډوالو آباد کړه دا بازارونه دا څنګه چې تاسو څنګه اول کې دا خبره وکړه چې مینی کابل نو دا یو نیر غاړه وه د بورډ افیس شو او دا بازار وګرځېده همدغسې دغه کډوال که هلته لاړ شي هلته به آبادي راشي خو په دې کې دا نه چې نه دواړه ولسونه خفه شي او نه دواړه حکومتونه یو بل څخه خفه شي پکار دا ده چې کوم پروسیجر دی پروسس دی د افغانانو د وتوغه په لاره کې چې کوم ضرورتونه دي مثال دا د کډوالو هغه چې د پنجاب یا د نورو لرې علاقو نه راځي هغوی دپاره چې کوم بنیادي ضرورتونه دي هغه پوره شي اوبه دي یو داسې مطلب د اوبه شوې د هغوی د سرپناهي دپاره چې دا پروسس چې کله هغوی رجسټریشن شي او کډوال هغه طرف ته اوړي نو دغه پروسه باید اسانه شي دویمه دا خبره چې موږ ولسونو یو بل ته هیڅ په زړه کې کرکه نفرت نه لرو خو دولتونه دي چې هغه د ولسونو په منځ کې یو قسم کرکه او نفرت اچوي ولسونه موږ بیا به هم موږ ځو راځو موږ په پاسپورټ او په ویزا باندې به ځو راځو خو دغه غوښتم د حکومت او د دواړو طرف حکومت نه د یو نه باید دوی په حوصله باندې او دا چې کوم وخت یې لنډ تنګ وخت یې دا باید وغځوي او دوی باندې ولسونه پوهه کړه چې دغومره نیټه تاسو ته درکول کېږي یعنې 6 میاشتې یا 8 میاشتې یا کال او په دې کې تاسو خامخا یعنی د خپل لمن راوتړه راغونډې کړئ یعنی کاروبارونه دي کاغه تعلیمي ده اکیډمیک ده اکیډمیا ده خپل ډاکومنټس اټیسټیشن شو ورسره د کاروبارونه دي چا سره پیسې څومره ګیري دي چېرته څومره حساب کتاب دی چې دا موږ راغونډ کړو او هلته موږ د ځان نه د خپلو ځینو غم وکړو ځکه چې دولت هلته هم دومره قوي نه دی چې دا څومره کډوال چې دومره لاړ شي نو هغوی لپاره به چې دی د اوسېدنې ځای ورته چمتو کړه بلکې موږ حکومت دی نه مخکې هم ډیډلاین ورکړی ستاسو د تلو نو حکومت دغه وایي چې را دي ته موږ مخکې تاریخونه ورکړي دي دوی ولې نه تله واپس ولې نه کوله خپل وطن ته نو دا کوم مشکلات چې دي دا په 12 غنټو یا په 10 غنټو کې پروسیسینګ دی کوونه شي ستونزې مو کته هغه طرف ته بیا هم ډیر کار روان دی مثال کیمپونه جوړ شوي دي باقاعده ډیر زر خو دې طرف ته چې دی مونږ څومره وکاته د دې د رینګ روډ نه د دې پېښور نه ونیسه تر توخامه پورې چې دا لارې به ولیاړې وي او دا خلک به تکلیف کېده ولې چې دلته پروسس ډیر کمزوره دی په تورخام کې چې کوم دا انټري ده د دې طرف ته د حکومت نه دا ډیره کمزوري ده نو دوی په وجه باندې خلک په لاره کې سفر کوي په دې باندې موږ نه خفه کوو چې مثال موږ وطن له لاړ شو موږ خوشحاله یو چې لاړ شو خو په عزت باندې لاړ شو په عزت راغلی یو په کار د په عزت لاړ شو څومره وخت هم په پاکستان کې تیر کړی تاسو موږ خو حالا دلته راغړ شوي یو داسې 50 کاله 15 کال هم تیر کړي دي په دې خاوره کې نو دا خو په 15 میاشتو کې یا په 2 میاشتو کې خو وتګ دا خو ډیره ستونزمنه ده او ګرانه خپل ځای نشته دی په افغانستان کې هلته چې دی که څوک اقتصاد ولري هغوی ځای نه لري ولې زیاتره خلک یې نه لري نو هلته حکومت نه موږ دا خواهش دی چې هغوی ته ځمکې یعنې پلاټونه نمرې راله راکړه ډېر غټ وطن دی د آبادي کمه ده
او جغرافي جغرافیا ډیره زیاته ده نو الته چې دی دا هر څه لږ وخت غواړي. مهرباني کاکا جان دا وخت سره بل کاکا موجود دی. کاکا جان څه به وایي تاسو افغانستان کډوال روان دي څومره کډې د روسه پورې لاړې څه پته درته شته؟ پته شته سره د پنجاب نه تللی خو د پېښور تر څو څوک نه تللی د پېښور نه پاته د باید دلته کاروبارونه بند ده پیسې بندې دي ټول مال د دکانونو سل لکه 1 کروڑ قیمت لري 1 کروڑ مال پکې ایښی ده هغه تر څو خرڅ نشي کوم خلل شي او څوک کور لري په سل کې 1% یو کس کور لري نه نوي کس کور نه لري نه جیداد لري نه کور لري هیڅ شی لري ټول غریبانان دي په خدای قسم مې درته دروغ درته نه وایم چې د اوبه پیسې ورسره نشته د کرایه ورسره پیسې ورسره نشته نو هغه کوم خلل شي خپل د مال د پرېدي لاړ شي بیا کوم خلل شي ځمکه هلته نشته بره کور نه لري جیداد نه لري نه هلته دغه نشته او دلته هم نشته داسې کسان دي ممکن کې ده د کرایه د کور ورسره نشته د کرایه 3000 کور کرایه د ورسره نشته د اوبو کرایه پیسې نشته بیا د 2.5 لکه 2 لک روپۍ ګاډي والا کرایه اخلي کابل پورې هغه ورسره کوم ځای وکړي. نو څه وایي خپل حکومت نه څه مطالبه لري افغانستان کې؟ خپل حکومت هم درخواست کوو چې موږ ته ځای راکړي ښه امن راغلی د فضل د خدای د موږ ته ځمکه راکړي ځای راکړي او دا پاکستان هم زموږ دغه د درخواست چې موږ یو څو میاشتې موږ ته ټیم راکړي چې خپل د عالمال ټول کو په خدای رضو نه پاتې کېږو نه پاتې کېږي زه د خیره زموږ خپل دا 50 کاله پېښور کې شوی ده ټول عمر مې دلته تېر شوی ده. بچي م څه وایي؟ بچي خو وایي نه ځو موږ بچي خو هغه وایي موږ دلته پیدا شوي یو همدلته لوی شوي یو وایي موږ نه ځو. دا وخت را سره څنور مشران ولاړ دي د هغې سره خبرې کوو چې هغې څه وایي. کاکا جانه دا راته ووایه چې څومره وخت په پاکستان کې تېر کړی او څه مشکلات دي درته واپسې تلو کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول ما نوم ذبیح الله دی د بوډ بازار نه افغان مهاجرین. من خو ځکه اول ما خپل ټول عمر زندگی پیدایش مې ټول په دلته په پېښور کې شوی دی ټول کاروبار ژوند زندگی ټول عمر هم دلته تېر کړ خو الحمدلله اوس په افغانستان کې امن راغلی دی موږ د الله نه ډېر په دې باندې شکرګزاره یو. بل انشاءالله تعالی اراده اوس ټول افغانان په خپله خوښه روان دي افغانستان ته ستنېږي نو انشاءالله تعالی بس مشکلات به یو ځای نه چې یو کس یو ځای بل ځای ته ځي نو خامخا هغې کې مشکلات مي هغې کې بېروزګاري مي په هغې کې هر رقم مشکلات خو هغه به زغمي هغه تکلیفونه به تېرې نو د هغې نه وروسته بیا راحت راځي نو انشاءالله تعالی موږ د پاکستان د حکومت نه شکرګزاره یو چې موږ دغومره میلمستیا یې وکړله او دې نه بعد انشاءالله ټول افغانان اوس په خپله خوښه روان دي خپل ملک ته ځي که هغه پیوار والا دي که هغه ICC والا دي که هغه غیر قانوني دي خو د پاکستان حکومت نه زموږ د ټول افغانانو عموما چې چېرته دي که لر دي که بر دي که په هر ځای کې دي دغه یو خواهش لري صحیح دی که څوک ICC کارت لري که څوک پیوار لري که هر یو لري دا په 31 اګست باندې ختمیږي مطلب دا ډیډلاین دو چالو کړی دی چې د 31 نه بعد به موږ دا یو نه منو دا ټول غیر قانوني شو خو د پاکستان حکومت نه زموږ دغه یو خواهش دی چې باید موږ ته په ویزو کې اساني راولي دلته ډېر داسې خلک دي غټ روزګارونه دي کاروبارونه دي زما دا وړوکی روزګار دی زه چې دا ختموم څنګه به ختموم چې زه خپل وطن ته لاړم خو باید چې زه دوباره راشم خپل حسابونه خلاص کړم په ما د چا قرض دي زما چا سره حساب کتابي باید چې موږ ته په ویزو کې اساني راولي زموږ صحیح د کارت خو نه چلیږي کارت خو هم ختم شو چې موږ ته په ویزو کې اساني راشي موږ ته ویزې په اسانۍ سره راکړي نو موږ به دلته په اسانۍ هغه خپل مشکلات هر څه حل کړو داسې د مریضان داسې ډېر خلک دي الله دې وکړي چې ستاسو مشکلات دې اسان شي او ستاسو دا چې کم تکلیف دی دا دې ختم کړلی شي. دا وخت موږ سره بل مشر ولاړ دی د هغې سره خبرې کوو. کاکا جانه دا راته ووایه چې څومره وخت هم په پاکستان کې وشو اول راته دا ووایي. پاکستان کې خو 40 کاله کېږي چې موږ راغلي او ګیره مې دا د سپینه سخله کې مې غاښونه نشته د موږ همدغه ډیټ اورو چې 31 مارچ ده او 2 کاله دی او 3 کاله دی او 15 کاله دی د موږ ټولې ځوانیانې ټولې په همدې کې زړې سولې موږ ته داسې مزید ټیم اوسه پورې نه ده میلاو شوی چې موږ دا دماغ او دا خپل ذهن په سکون کې همدغه خبرې اورو چې 31 مارچ ده او دا تاریخ او بل تاریخ ده موږ همدغه خبرې اورو او د هر سړي غریبي ده او بېوسي ده موږ وایي چې موږ اوسه پورې دا 40 کاله تېر کړي په پاکستان کې خوشحاله یې پرېږده چې همدغه نور عمر هم همدلته موږ تېر کړو که نه که اوس موږ سعودي ته وګورو قطر ته وګورو دوبۍ ته وګورو ملیشیا ته وګورو تاسو پاکستانیان پکې څونه ډېر هلته خپل ژوند زندګي کوي نه کوي خپل
وخت د تیرې موږ ته پاکستان د انحصار د خوا نه کارت شو سوی ده موږ کارت باندې دلته زندگی کړې ده تاسو پاکستانیانو په پاسپورټ ویزه یې کړې ده اسانتیا یې پکې ورکړې ده خو موږ ته دغه سہولت یې راکړي موږ هم پاسپورټ یې جوړ کړو اوس موږ افغانستان ته ځو او پاسپورټ جوړو یو میاشت کې خو زموږ پاسپورټ نه جوړېږي بیا پاکستان په اووه میاشتو کې موږ ته ویزه نه راکوي او څه ورکوي $1000 موږ نه اخلي زه درته د خپل بیلونه د خپل وړوکي کاروبار ښیم زه اوس هم پکې دغه د 2,00,000 روپۍ قرضدار ما سره ثبوت څه ده یوازې زه نه داسې لا تعداد د افغانانو تفتیش وکړئ چې ډېر قرضدار په سلو کې 30% افغانان ښایي هغه ته هم خارج نه راځي دلته نه دي ګټلي خارج نه ورته حوالې کېږي بچیان هلته دي خو موږ ټول غریبه طبقه اوس موږ دغه د غریبانه کور جوړ کړی ده موږ سیدا اوس ورانه افغانستان ته ځو لغمان ته ځو خو زموږ خو نه ځمکه شته ده او نه کور شته ده موږ ته ډېرې سختې ستونزې دي موږ حکومت نه دا مطالبه ده چې موږ ته مزید ټیم راکړي چې موږ هغې باندې اخري فیصله وکړي چې 2 کاله 5 کاله دې نه بل ټیم تاسو نه میلاوږي چې حقیقت کې داسې وکړي خو موږ یې تمه کې ساتلي موږ وایي چې داسې خبره موږ ته وکړي چې یو ډیډلاین موږ ته راکړي هغې نه باوجود بل ډیډلاین موږ ته رانه کړي چې موږ بیا خپل وطن ته لاړ شو خو موږ خو مشکل پاکستان خو مخکې هم تاریخونه ورکړي دي ډېرې ورکړي نو بیا ولې تاسو خپل کاروبارونه ولې نه راغونډوئ موږ کاروبارونه څه وجې نه کوو چې موږ دغلته هم قرضداره یو که موږ افغانستان ته ځو هم قرضداره به یي خو موږ هلته کې کورونه نشته زندګي نشته دلته هم د اجارې ځمکې اخیستې دي اربابانو نه خپل هم جوړې کړي خپلې خرچې هم کړي دي موږ دا 40 کاله پردي دیوال د خټې کړي دي دلته هم خټې کړي دي دا هم راصفا کړي غورځولي دي بیا هلته آبادیانې کړي دي موږ د خپلې زندګیانې د خپلې سرمایې ټول په دغه طریقو دلته خوړلې دي او خرابې کړي دي موږ وایو چې موږ اوس دلته ټرک ونیسو په 1.5 لک 1 لک باندې د کابل ته لغمان ته ټرک ځي د اوس سره هم په سلو کې که 10 سره د دې لارې خرچې دغه 70-80% کسانو سره خرچه نسته ده خو د ډېرې مجبورۍ نه کینې څنګه افغانۍ به یې چې دا د خپل ملک نه انکار وکړي زما دا ډېر ارمان په زړه ده چې زه په تورخم واوړم یو څو شپې خپلو خپلوانو کار وکړم بېرته راوړم خو موږ ته ازغي لاره کې اچولې دي ازغي چا اچولې پاکستان اچولې دي موږ په کومه طریقه افغانستان ته لاړ شو مړی ژوندی وکړو غم خادي وکړو موږ په کومه طریقه لاړ شو اوس موږ ته په انحصار کارت راکړی ده کارت پاکستان نه مني نو اوس موږ پاسپورټ له کومه کړو پاسپورټ په څه جوړی په میاشت کې جوړیږي نه بیا 2 میاشتې پس د پاکستان ویزه راځي هغې ته به م انتظار کوي که راغله او که رانغله انتظار به ورته کوي ماشومان دې څه وایي ماشومان دې ځي ماشومان خو زه ځي پلار یم نو چې زه ورته یم خامخا به ځي خو زړی نه کېږي چې لاړ شي مجبورۍ نه به ځي اخرنۍ خبر راته وکړئ پاکستان نه تلو کې د پاکستان څه یادونه به یاد ساتئ پاکستان دغه یادونه به ساتو چې دا 40 کال یې موږ پکې اوسه پورې د خپلې سرمایې خاوندان نه سو اوس هم پکې قرضدار یي په خدای کې نه کسې قرضدار یي یعنې ولس هم ښه ده حکومت هم ښه ده ما خو تا دغه 13 انټرویو کې ویلې چې زه جرم نه کوم نو پاکستان قانون به ما ته څنګه لاس اچوي جرم مې نه ده کړی دغلته مې ښه زندګي تېره کړې ښه وخت مې تېره کړی نو ځکه پاکستان ما ته لاس نه راچوي زه د پاکستان د حکومت یو جهان مننه 40 کالو کې د پاکستان د عوام نه یا د حکومتي چارواکو نه خوشحاله یي ډېر خوشحاله 100% خوشحاله یي ولې چې ښه ریکارډ مې ښه ده او که چېرته ریکارډ مې ګنده و نو بیا خو انشاءالله زه به هم په جیل کې پروت وم په هر ملک کې داسې کېږي که نه ډېره مهرباني قانون کې زه ښه برابر یم انشاءالله ډېره مهرباني کاکا جانه دا و د بورډ بازار چې کوم افغان کډوالو د هغې خبرې تاسو اورېدې څه مشکلات دي ورته په خپل وطن کې اخو د دې حکومتي چارواکو له پکار دي چې هغه مشکلات ورته اسان کړي او ختم کړي ورته او زمونږ امید دی چې انشاءالله د پاکستان نه به ښه په خوشحالۍ باندې ځي دا ونننی پروګرام در بل پروګرام پورې مال او زما ټیم له راکړي اجازت د لوی الله په امان